چې کله تاسو جنگ کوئ یو وړوکی دی هغه جنگ نشي کولی نو هغه به نه وژنئ، یو زنانه ده هغه جنگ نه کوي نشي کولی نو هغه به نه وژنئ، یو بوډا دی هغه جنگ نه کوي هغه به نه وژنئ. انسانیت خبره کوي او هغه انسانیت والا څه شو؟ نن چې ګورې دنیا کې بس اور بل انسان د انسان دشمن شی دی، بیا دا بل انسان چې کافر دی هغه د مسلمان دشمن شی دی. لګیا دي چې په څه طریقې باندې دا بعضې پکې حقوق انسانی والا پکې د انسانیت خبره کوي او هغه انسانیت والا څه شو؟ زمونږ په دین او شریعت کې دا دي چې کله تاسو جنگ کوئ یو وړوکی دی هغه جنگ نشي کولی نو هغه به نه وژنئ، یو زنانه ده هغه جنگ نه کوي نشي کولی نو هغه به نه وژنئ، یو بوډا دی هغه جنگ نه کوي هغه به نه وژنئ. دغسې داغي مذهبي پیشوا دی دغسې مخې له راغی هغه به نه وژنئ. دغه واړه دي دا به وژنئ نه. ها کم یو وړوکی چې دومره لوی دی لوی شوی دی چې هغه جنگ کولی شي نو بیا به هغه وژنئ. کمه ښځه چې ده هغه د سړو په شان کار کوي لګیا ده جنگ کوي توره چلی ټوپک چلی نو بیا به وژنئ دغسې بوډا. لیکن چې هغه جنگ نه کوي نه به نه وژنئ. دغه کافر چې دغه دشمن دیلا دی چې په میدان جنگ کې اونې ویشو نو د به علاج کولی کېږي، زخمی شی دی علاج به کېږي، علاج به کوي څوک به کوي دا مسلمان به کوي که نه. انسان دوستی انسانیت دغه ته وایي. دې لګیا دي کوم ځای کې چې علاج کولی کېږي هغې باندې بمباري کوي، هغې باندې هغه خلک وژني کوم چې علاج کوي، کوم چې مفلوجه شوي خلق دي هغه وژني. هغه ستا هغه انسانیت څه شو؟ دا انسانیت نه دی. یو طرف ته لګیا یو سوی بل طرف ته بل سکے. نو لا تعصوا فی الارض مفسدین مگر زی پس ما کی فساد کوونکی